السلام علیکم شیروالي صاحب. اوس وعلیکم السلام. سیم څنګه یې ښی؟ الحمدلله زبردست. اوس داسې پوزیشن دی چې تاسو شیټ خو ما وکتو او تاسو چې کوم دی د پروډکټ هانټینګ سټیج 1 برابر لکه تقریبا کمپلیټ شو. اوس په موږ د دې پروډکټ سورسینګ کوو او نن چې کوم دی موږ به انټرنیشنل چې کوم سورسینګ کوو په هغې باندې به خبره کوو. ټیک شو؟ نو تاسو ما ته داسې کار وکړئ چې یو دا خپل چې کوم شیټ تاسو ښکاري دا به اوپن وساتئ. یو ما سره alibaba.com دا تاسو ته ما وګورئ دا راته اوپن کې انې به ټیپ کې اوپن alibaba.com اوپن دی. ریونیو کیلکولیټر چې کوم دی هغه راته اوپن کا او د یو کې چې کوم مارکیټ امازون دی مارکیټ هغه راته کولو کا یو کې مارکیټ پلیس چې کوم هغه هم دا کولاو دی. ها اوس تر خپل شیټ ته د دې طریقه کار وسنګ ای کنه موږ وایي چې کوم اډینس یا ویور دي چې ایتم په اسانه پته لګي چې دا کار کیږي څنګه. نو ته دا شیټ اوس ماته دا شیټ خو چې موږ شیټ ګورو د شیټ کې د بي سار پورې لکه 4 ډیز پورې موږ پروډکټ بي سار چک کړی دی. صحیح شو؟ سیلینګ پرایزم چې کوم په امازون دی هغه راغلی دی. اوس په موږ پرایس پر یونټ معلومو. نو پرایس پر یونټ چې موږ معلومو نو موږ راول سپلایر ګورو چې چا سره په خریټ ملاویږي نو هغه سره به ډیلینګ کوو او داغه نه به تاسو کو چې مال به یو یونټ په سره راکې چې زه تاسو سل یا 200 یونټ علم. ټیک شو؟ او بیا به موږ چې هغه را پیدا کوو بیا به شپینګ چارجینګ ترازو او امازون فیس ورا نو اوس د څه کار به وکړي ته چې دا لومبنه چې کوم ستا پروډکټ دی شیروالي صاحب د دې ایسن ما تر واړه ایسن د کوم یو پروډکټ چې کوم لومبنه تا په لیست کې لومبنه چې کوم دی چې د دې وسلور ودی شوی دی اور اولنې د دې نه مخکې یو خبره بل کو کته دې شیټ ته وګورئ کدی شیټ ته وګورئ نو د دې بي سار چې کوم دی یو پراپر طریقې سره نه دی روان. دا ګوره داسې کار کوو لکه دا خو ما پروډکټ وایس کته زه تلې ما کنه 15 پروډکټس شپږ دي 100 دي سدي نو ګوره دې کې مونږه هغه یو پروډکټ دغه کو چې کم مور کنسسټنټ پاتې شوی ها بالکل لکه دا سٹارټ نه دا 1 2 3 نه راوخله دا ټول پروډکټس ما کتلې دي وګورئ ته کنه نو په دې کې کنسسټنسي نشته علاوه صرف د یو 4 نمبر رو کې چې کوم پروډکټ دا یو دا مارول سپایډرمن ټایټن ټوای کنه دا یو ټوای ده نو د دې ډیټا چې کوم دا کنسسټنټ روانه ده بي اس ار ته وګوره ډے 1 باندې ډے 2 باندې ډے 3 باندې ډے 4 باندې بل دې چې کوم دی نو دی برانډ ريجسترډ دی پوه شئ نو لکه فور ایگزامپل مونږ دا پروډکټ راوخلو نه خو دې کې یو کار دی کنه شیروالي صاحب ګوره کدی پروډکټ ته وګورئ نه د دې بي اس ار 1 لیک تر رسیدلې بالکل نو دې زما د کار نه دی ها چې د په بي اس ار کې یو بي اس ار دی دا 1833 1800 نه سلور ورځې پس هغه 1 लाख تر رسینو مطلب دا دی چې په دې لومبني سي بي اس ار پورز باندې دی باندې چا اډ چلولې سپانسر کړی دی خلکو ته په ورځ سیل خشوي ته بي اس ار خشور کړی خو زه د بي اس ار دومره خطي دی مطلب دا دی چې د پاپتا کې ماټر ناراضي ورسېدي نو مونږ بل پروډکټ چې کم لکه ستا په خیال باندې کم انګل سره لکه دا ټول دا چیکس دي کنه دا چیکس دي لکه برانډ ريجسترډ می ټو کیټګوري او بي اس ار او بي اس ار بیا سلور ورځو نو دا یو قسم د چیکس دي نو د کې په ټول شیټ کې مونږ یو پروډکټ داسې سلیکټ کو چې هغه باندې دا ټول چیکس باندې هغه پاس کوي پوه شئ چې the product which passes all the tests there. نو اوس کو تو راشه د دا چې کوم اورنج یا براون کلر کې چې کوم دی کنه لکه دا په مالک پسترګو می خو لګیدل صحیح شو صحیح ده ولې چې د بي اس ار لکه ډیر خب دی لکه اوس ګور دا تړ نمبر چې کوم دی 1 2 3 دا چې کوم سیریز کې دا ټول تر دغه پورې چې وګوره د لاس پورې اخیری لاس نه او دا 1 2 3 4 دا پاسنی چې اور براون کلر غونډه چې کوم دی په دې کې دا اورنج غونډه کلر نه دی واو هي شو لکه ته دا سیم نمبر ایون دا پس نمبر والا کده دې راول د بي اس ار لکه چک لکه نظر نه وباسه ګوره 69 دی 68 دی
چې 69 دی او بیا 68 شوی نو مطلب دا دی چې په دې لومبنۍ ورځ د دغه آرډر 10 راغلی دی لیټ سپوز نو په دې دویم ورځ یې 12 راغلی دي او د دې بل 71 شوی دی نو مطلب دا چې د بیا آرډر 7 8 راغلی لیک کم شوی دی بیا 72 دی خو یو قسم روزانه خسیل کیږي یو مونږ یو دا ویور سر ګوره چې کم لکه کم کسان دا ویډیو ګوري نو هغې ته دا یو آیډیا ذهن کې پکار ده چې د بی ایس آر د دې نمبر دا چې کوم د بی ایس آر نمبرز مونږ لیکلي دي که نه 69 68 71 72 نو د دې دا یو قسم ریورس دی بالکل ریورس دی د سیل بالکل پوه شوې نو مطلب دا دی چې څونه بی ایس آر سیوا کېږي نو اټ مینس چې د سیلز کمیږي د سیلز کمیږي الټا دی اپوزیټ دی پوه شو چې بی ایس آر کمیږي نو د سیل سیوا کېږي بالکل دا مې یو د پوینټ خبره چې دا په ذهن کې چې څوک ګوري نو چې دا پرته یي دا د په ذهن کې نو اوس مونږ راځو د خپل سورسینګ سایټ ته راځو نو دې نه به ته داسې چالو کې چې سټپ چې کله دا ته برابر شو چې یاره بي ایس آر د لکه ویون دا ورپسې چې کم دی دیم ښه دی دا ورپسې بیا ښه دی دا ورپسې چې کم دی نو زه به دیم چې دام څه حده پورې ګزاره کوي خو دا بل د الریډي بي ایس آر دومره های دی نو زه به کوشش کوم چې دا به اوایډ کوم ټیک شو صحیح ده ډېر لکه ډېر سلو دی الریډي یا بي ایس آر ډېر زیات دی نو اوس لټ ته چې سورسینګ کې نو زه به راول سکم زه خپل پراډکټ راول ګورم په یو کې په مارکیټ پلیس کې کولاوم د ایس ان به کاپي کوم ولته به پیس کوم چې دا پراډکټ زه یو پیر وینم ایگزیکټلی ځکه چې هغه شانتي به زه په علي بابا ایگزیکټلی سیم پراډکټ ګورم چې دا هغه معمولی ډکن مکن چې څنګه پراډکټ دی په هر ایج باندې دا هغه څنګه دی چې ما ته پته وي ٹھیک شو دا زه دینه راخلم دا ایس ان به کاپي کی او ایس ان به کاپي کوم ٹھیک شو امازون سرچ ته براشم امازون بایر ته دا زما امازون بایر دی دلته به پیسټ کوم ٹھیک شو اوس په دې کې راشي دې ته مونږ چې کوم دی نو د یو کې مارکیټ پلیس هم ویل کېږي ځکه چې د یو کې مارکیټ پلیس کې دا څه دي که نه نو دا خو ګوره به ظاهره خبره ده په دې ځای کې دا دی دا یو کې په مارکیټ کې دا انټر دی اینې نو ما ته به دا په یو کې دننه چې کوم دی نو په څو سیل کېږي نو هغه پرایسز به دا ما ته ښیي نو دا چې کوم ستا کوم پروډکټ دی ما زما خیال یو دا یو پروډکټ دی دا 5 پیک اوس چې کوم دی 6 دا یو ټیک شو اوس په دا دلته ما ځان سره یو دغه دپاره کولاو کو اوس د دې دا لومبني چې کوم ټایټل دی د دې دا ته کولاو که دا پروډکټ پوره ته به ځې څنګه که نه ځکه چې ایگزیکټ پروډکټ مالې معلومول پکار دي اوس په دې ټایټل کې یو داسې مینینګ فل سنټینس چې هغه د 50 ورډز نه کریکټر نه سیوا نه ځکه چې په علي بابا باندې موږ سرچ کوو چې دومره لینتي ټایټل زه ورکړم هغه یې نه سرچ کوي او وایي دا ټایټل یې لیس کا نو هغه ورډز چې هغه څونه ورډز څونه لیټرز پورې په الاؤډ دي 50 کریکټرز دي 50 نو اوس کو ته دا ټول کاپي کې لیټس کاپي کې چې پته مو لګي چې واقعي دا خبره زه کومه پورې صحیح کومه کومه پورې نه کوم نه خیر دی بس هغه ظاهره خبره ده دونه اوږد نوم خو پکې څوک نه اچوي خو لکه ته دا د دې د سر نه د سټارټ نه پته لګي نو موږ به دا وګورو فرض کا اوریجنل ایپل ایم ایف آی سرټیفاید آیفون چارجر دا دومره د دې دا نیم چې کوم دی چې مینینګ فل دی چې د دې دا مطلب ته ظاهري کې دا کاپي کوو بیا به علي بابا ته راشه چې تا ته زه اوس وښیم چې دا به کېږي څنګه نو دا 5 پیک چې کوم دی نو دا ورسره دا به ورسره کې ځکه چې ګیم ټول د ایگزیکټ پروډکټ مالا پکار دی که دا ایگزیکټ نه نو ته د سره خرڅولی نه شي دې ځای پورې ما کاپي کو اوکې ټیک شو دا اوس زه رالم علي بابا ته اوس علي بابا کې دوه خبرې ضروري دي چې دا زموږ مایند کې اوس دا کاپي کا دلته پیسټ کا سوري دلته پیسټ کومه دا مې سرچ پریس کو فور پیک پکې رالل پوه شوې نو دا به اوس موږ په دې باندې به فلټر هم ولګوو بالکل خبره درته یاده ده دې باندې به دا فلټر چې کوم دی نو یا دی دا دی ټریډ اشورنس ټریډ اشورنس مطلب دا دی
چې دا علی بابا پلیټ فارم باندې دا یو اشورډ ټریډر دی پوه شئ یا دا ویریفاید چې کوم دی سپلایر دی نو دا هم ویریفاید دی د علی بابا سره یعنی دی تا سره فراډ نشي کولی تا سره دوکه نشي کولی پوه شئ ستا نه څه هولډ کولی نشي تا سره هېڅ قسمه څه fraudulent behavior تا سره نشي کولی او بل پوه شئ نو دا نه چې دا مونږ ټیک مارک وو که نه 1 by 1 بیا دا به مونږ نو چې دا مونږ ټیک مارک وو نو مونږ ته به هماغه قسم سپلایرز به راشي د هغې ډیټا به مونږ ته شو بالکل دا دی راغی ٹھیک شو دا اوس په دې کې چې کوم دی نو اوس دلته یو خبره ضروری ده چې زه وکم کیدی شي ایگزیکٹ میچینګ پیک اپ پایپ ته ملاو نشي پالي بابا به تاسو کې ته بیا ګوري چې تا ته یو دا شانته ملاو شي ته به سپلایر سره خبرو کې چې مال پیک اپ پایپ راولېګا او ریټ پته ته واخلې خبره دا ده چې کیدی شي دا چې کم پروډکټس تا دي دا پیک اپ پایپ ته ملاو نشي ایگزیکټلی نو ته به هغه شانته پروډکټ وګوري د سپلایر سره به خبرو کې د یو پیس په دې پرایز والے او بیا به کلکولیشن ته د خپل پروډکټ حساب باندې کې چې 15 شي نو څومره راځي نو چې تا ته پکې ما دا یو کار دی کنه بیا مونږ په مینوالي داسې سرچ کولی شو څنګه مینوالي مطلب دا دی چې لکه هغه هم آیفون چارجر دی کنه کیبل دی ٹھیک شو نو ته آیفون کیبل چارج کولی شي سرچنګ کولی شي یا چې کوم دی نو لکه پیک اف آیفون چارجر کیبل هم ته سرچ کولی شي ګوره نو هغه بیا هغې له ته هغه ټایټل بیا ورکولی شي په لیسټنګ کې زه داسې نه مالا ایگزیکٹ پروډکټ په لیبا په پکار دی چې ته څنګه سرچ کې نو پرابلم ځکه چې ته میټو کې هغه سره یو خو که خپل لیسټنګ کې نو ته سم را پیدا کا خرڅې کا خو اټ د اینډ زه خو هغه پروډکټ ګورم چې خلک یې خوښوي که ته پکې پرخ راوالې د هغې په ویریشن کې یا مثال هغه ډیزاین ته چینج کړې نو خلک به نه خوښوي هغه ستا خو به بیا ته پروموټ کې ماله خو ایگزیکټ سیز پکار دی ځکه چې په ما پروډکټ هنټینګ باندې مهنت کړی دی خلک هغه سیز خوښوي ماله ایگزیکټلی سیز پکار دی چې معمولی پرخ نه دی پکار نو چې مونږ هلته نه ټایټل کاپي کوو او دلته پیسټ کوو د دې مطلب دا دی چې مونږ ټرای ور بیس چې ماته هغه شانتي پروډکټ په اسانه میلاو شي نو اوس پیک اپ پایپ څه خبره کوم دا خو تا پورې انحصار دی لکه ته تا دا پروډکټ راوغوښتل ته خپل مایند جوړولی شي چې پیک اپ پورم خرڅولی شي تریم خرڅولی شي دا د کس راغوښتي داسې نه دي چې د چاینا نه په پیک اپ پایپ کې اغوستي د پر یونټ خبره کړې ده د یو پیس خو چې خپل سپلایر ته ویلي مالې چې رالیږې نو پیک اپ پایپ جوړ کا په یو ډبي کې 15 واچوه او زه به 15 خرڅوم نو ته به اوس د سره د یو خبره وکړي لکه لیټ سپوز چې ته 100 پیس راغواړې نو 100 پیس ملټیپلای 5 به ته کې لکه 500 پیسز به وي نو هغې نه به 100 پیس جوړېږي ځکه چې په یو یونټ کې به 5 وي که نو ته به د سره د یو پیس خبر وکړې چې ماله به یو په څو راکړې نو ته چې کلکولیشن کې بیا نو ته به 15 را جمع کړې د هغې پرایز به جمع کړې د ریونیو کلکولیټر تا ته زه ښیم چې اوس په ته کې څنګه پریکټیکلی هغې نه به بیا ته جمع به کړي او چې امیزان څومره فیصلي هغه به ترې ماینس کړي او بیا به مونږ مارجن راوباسو چې یاره دا پروډکټ ماله فایدهمند دی یا نه دی فایدهمند اوس زما یو کوېسچن دی سمپل شانتې اوکې سمپل کوېسچن دا دی اوس دا ما د دې پروډکټ نیم ما هلته نه کاپي کو او ما د سرچنګ دپاره دلته راوړو په علي بابا باندې مې سرچ دپاره کاپي کو یعنې کاپي پیسټ مې کو اورې خو هغه نیم هماغه شي هغه پروډکټ رانغی ٹھیک شو اوکې نو اوس کوېسچن دا دی چې دا فرض کا یو نیم پروډکټ داسي که نه دا ټول پروډکټس دغه شانتې په سرچ کې ایگزیکټ ټو د پوینټ د سیم تھنګ نه راځي که نه دا صرف دا لیټ سپوز بل پروډکټ چې زه سرچ کوم نو مې بي چې هغه راشي
او کنه هغه کې به دغه شر خبرې ډېر دا والله ډېر زبردست کوېسچن دی کو دا ډېر کم سټوډنټانو نه ما اورېدلی ګوره داسې کاري که نه دا خو یو میتډ دی دا یو راولنۍ یو اسانه خبره ده کیدای شي داسې میلاو نه شي که داسې میلاو نه شي نو موږ سره یو ایکسټنشن دی یو ایکسټنشن دی او په هغه ایکسټنشن باندې چې ته ور کلیک کې دا به علي بابا باندې چې څوک هم دا ایگزیکټ پروډکټ خرڅوي هغه ایگزیکټ پروډکټ ته به مونږ هغه ایکسټنشن رسوي مونږ ته د ټایټل ته هم ضرورت نشته دی نو هغه ایکسټنشن زه به هغه ایکسټنشن غالبا چې ما تعالی نه دی درکړی جوړې نه دی راکړی اته دلته په ګوګل ته لاړ شه دا راته اوس کومه ځکه چې دا اهم دی دا به بیا ایر شي اوس درته اسانه طریقه ښیم ها صحیح شو تا ته یو صحیح شو راغی دلته ورکه کروم ویب سټور دغه ویب سټور ټیک شو او دا لاندې کلیک کا کروم ویب سټور والا اوکے اوس دلته سرچ کا سرچ بائی امیج آن علی بابا دا به چاته هم نه معلوم ډېر کمو خلکو ته د دې پته ده دا علی بابا یو ځای علی بابا یو ځای کاو او سرچ کته دغه به لومبنی چې کوم دی دا ایډ کا ایډ ټو کروم کا دلته لاندې ایډ ټو کروم دا مخامخ سره لیکلی نه دی نه دا ما را پر نوټیفیکیشن چک کوه اوکے ایٹ ایکسٹینشن اوس په دا وکړي لږ صبر ورته وکړه اوس ګوره شیرولي صاحب دا به تا ته کار ټول اسان کي دې کې صرف د ویریفیکیشن چې کوم ویریفاید سپلایر دی او کوم ټریډ اشورنس دی دا ورپسې ته بیا لږ ایکسټرا ګورئ دننه دغه به چک کې که نه دا پین کا دا لاندې آن کاو اوکے اوس تراشه امیزان یو کې مارکیټ پلیس تراشه د دې کمال د تخیم د ایکسټنشن ها په دې تصویر باندې د پاسه کلیک کا کولاوي کا اوپن کا دا خپل ایمیج نه ساده پروډکټ ده کلیک کپی یو پیرا په کلیک چې اوپن شي اوپن کی راغی دا چې کوم اوپن شوی دی دلته دا کرزر راوله دا ماوس دا زوم کیږي اوپن کیږي نه اوپن کیږي به خو ته پهلې ټرای وکړه اوپن وشي اوس دې طرح په دې رائټ په کلیک کا په تصویر باندې رائټ کلیک کا یو منټ دلته راشي نه سرچ آن علی بابا سیو کوونه لاندې راشه دغه لګېدلې سرچ آن علی بابا ایکسټنشن لاندې راغلی دی کلیک کپی کلیک مې کو دی به ایگزیکټ چې کوم پروډکټ دی به په خپل هلته لاړ شي اوس په دې کولاو شي هلته ګوره ورته اوس ګوره دی به تا ته وښیي ښه اپلوډ کېږي ودې کتو ټول هغه پروډکټ راغلی که نه زبردست دغه ټینشن دی ختم شو هغه پیک اپ پایپ هم پکې راغلی او پور هم پکې راغلی او ورځ پکې راغلی
نو اوس په دې کې صرف یو کار دا دی چې اوس ته په دې ګیټ لینک په دې دې سره پرایسز هم ورکړي دي د ګیټ لینک باندې کلیک ګیټ لینک دا به کولاوي څنګه په دې کې کم یو باندې دغه کوم دا فرست ون پس ونو کدا وته چکی اړ یو سره به بیا استاد اړم باندې بالکل میچینګ کې دی کنه 6 فیټ دا زیات میچینګ کې لینک ریډي شو سے اوپن کا دوباره کلیک کما کلیک کا دا باندې ټیپ هوپفلی کولوش او دې کتو اوس پته دلته سکه دلته چې کوم اهم خبره دا ضروری ده چې تا ته پته وي ځکه چې دلته د تا خو الته هم فلټرو لګاو کنه مونږ ته پته ولګېدله دغه د سپلایر خو دلته به ته مینولی چې کې لیک ته لاندې سکرول کا دا لیک سکرول کله به لیکلی لاندې دی پرایز نه لاندې دی کې به لیکلی ټریډ اشورنس دی کنه دی دی لیکلی دی نه protection with trade assurance نو دا خو ډن شوله صحیح شو دا به ته چک کېږي چې دا چک نه کړي بیا مسله ای اوس راځه دغه په دې پروډکټ باندې خبره کوو دا پروډکټ ماته وخایې ته اوس دا چې کوم مخامخ انټرپرایز کاری چې په دې باندې مونږ پوه شو چې دې کې څه وایي د دغه نه مخکې چې مونږ رابطه کوو نو دې کې دی وایي چې یو پیس د $0.3 نه والا د $2.99 پورې به درکوو د دې څه مطلب شو د دې مطلب دا شو د دې مطلب دا دی چې کېدی شي چې زه 100 پرایس ګوره مینیمم دې څه وایي چې 100 پیس خو به مینیمم آلی مینیمم آرډر ایم او کیو هغې ته وایي نو چې مینیمم 100 آلی نو دې به دله 2.99 باندې درکوي اوکې اوس که ته یونټ یې واقع نو دې به تا ته پرایس کموي اوکې دا کله کله چې کم دی داسې لیکلي دلته خو لیکلي 0.3 نه واخله 2.99 خو په بعضې ځای کې لیکلي چې up to 500 let's suppose $1 up to 1000 piece خو لکه ته چې کوم دی نو تا خپل یو مینیمم او میکسیمم پرایس د یو ریکوایرډ یو سپیسیفیک آرډر کوانټیټي مطابق تا ته شو کړی دی دا د دې پالیسی دی د کمپنۍ ته به سره بیا خبره کوي $0.30 باندې پر پیس درکوي نو فرض که ته بیا فرض که 1000 پیس اخلي یا 1500 یا 800 پیس اخلي نو مې بي چې دی بیا نورم کم شي پرایس یې کم دی نو خپل 20 سنت کی بالکل 15 سنت کی بالکل یعنی هغه ډیسکاونټ هغه هم دی شو کړی دلته زما په خیال اوس ته لاندې راشه ته دا شو کړی دی quantity pieces 1 to 100 lead time 7 days کې برابر سي او prices ډیټیل هو سره نه دی ورکړی نه په دې کې دا نه دی دا چې ما ته وی د ته اوس پویوم دی په بل سبانه دا به ته بل سپلایر ته ته کولاو کوم دا خبره چې ما کوم وکړه چې ای د پرایز مناسب د کوانټیټي مناسب پرایز هم لیکلي هغه بعضی وخت کې ورکړي سو وخت دی داسې هم لیکلي دا دوه شرطونه اکثر کسان دي کې کنفیوزي او ته اوس د کسټمایزیشن ته وګوره دا پکې اهم خبره ده دی وی چې کسټمایز لوګو به هم دل در کوم که ته 2000 پیسه غواړې کنه لوګو به ته پری زیاده له لوګو هم در کوم او چې مینیمم 2000 پیسز ته آرډر کړې نو کسټمایز پیکیجینګ دل کوم په ډبی د لستانو هم لیکم چې تاسو خبر یادې غم دل کوم چې ته وای ک څنګه باندې کار څه دل کوم چې ته 2000 دا ګور دا امته یو ریکوایرمنټ کې هو خدا کله کله داسي چې ته دې سره خبره کې دا بعضې چې کوم سپلایری دا ای خبره ډېرې بس دا پخې خبرې دې کې د دې پالیسی داسي ده خو که تاسو سره نیګوشیشن وکړو نو کله کله ای په 1000 کې وي چې زه بدل لوګو مو کوم ارسم دلو کوم هغه ستا د سکیل پورې خبر دا یو د دې یو ټمپلیټ اونته ما سره دی به تاسو شیر کما پای کې ته خپل نوم په پکې چینج کی د علی بابا یو ایشو کړی دی چې تاسو سپلایر سره خبرې کوي نو تاسو ته لکه دلته چې زه دې سره اوس کانټیکټ کوم دي سره ته ګوره بره لګ لاړ شه سکرول کا تاسو ځکه چې دې سره په کانټیکټ څنګه بره لاړ شه ولې کانټیکټ سپلایر اینه نو دې در بچ کانټیکټ کې نو ته هغه ټول ټمپلیټ چې کوم دی بر لګي نو آی کې پوره لیکلی چې دی
مال زبو هغه ټمپلیټ کې دا لیکلی چې د دې پروډکټ ماته مینیمم پرایس به څومره ورکوي، ماته چې شپمنټ کوي څومره پرایس به راکوي، مال به کسټمایزیشن څومره کوي. نو چې هغه ټول ورشي نو تا ته به هغې انسر د هغې مناسب وکړي. نو دا یو پروفیشنل وی ده چې هاو ټو ډیل وذ سپلایر. خو که زه اوس هغه ته ووایم چې های مین هاو ار یو های، هغه به وایي چې دا څنګه سپلایر دی، دا پروفیشنل کس نه دی. نو هغه یو پراپر طریقې سره به مونږ یې سره په ریلیشن سلام دعا کوو. نو هغه تا سره بیا زه شیر کړم. نو داسې دلته مونږ اوس مونږ راځو یو رب کلکولیشن کوو د خپل پروډکټ، ځکه چې ویډیو بیا ډیره زیاته لنشي پریکټس پته وکړي بیا به ما سره شیر کړي. اب زه خیر دی پارټس کې شیر کړه نه صحیح ده. اوس ګوره داسې کار کوو که نه چې زه سپلایر سره خو کانټیکټ دی وخت کې زه نشم کولی شي هغه ټایمینګ بدلي. خو دلته به زه دا ووایم چې لیټ سپوز زه 1000 پیسز علم، لیټ سپوز صحیح شو. نو 1000 پیسز به مالا په $0.30 باندې راکوي. دا زه یو اندازتاً داسې به راکوي، زه یو رب کلکولیشن، یا زه به دا ووایم 0.50 باندې 0.50 پیلز باندې راکوي. اوکې اوس ته داسې کار وکړه چې کلکولیټر راوباسه. اوس پته نه ریونیو کلکولیټر نه، عام کلکولیټر راوباسه، د دې کار وروسته دی. ته به کلکولیشن څنګه کې دلته به ډېر زیات غور کې چې سیزونه دغه نشي. تا خپل پروډکټ ته لاړ شه، هلته اوس لاړ شه، هغه چې کوم پروډکټ موږ راایستی دی هغه کولاو کا علي بابا باندې د غرض چې کوم کار چې یې راوباسو کلیک کړه. ها اوس راشه کلکولیټر دی کې کولاو کا سیټ تا مال پکار دی پرایس پر یونټ زما د شیټ مناسب، زه د هغې په غرض کې یم. ټیک شو. اوس مالا $0.30 چې کوم دی پاوند ته به ځاړم، ځکه چې زما کرنسي پاوند ده. نن سبا پاوند په څه ریټ کې دی؟ پاوند ټو ډالر کو پاوند ډالر ټو پاوند پی کې آر نه. زه خو په د یو کې مارکیټ پلیس کې زه پرایس زه پاوند به راوباسم د ډالر نه، چې 0.50 پیلز چې کوم دی پاوند کې څومره راځي. نو دا چې کوم دی نو تقریبا USD to GBP چې کوم دی نو دا 83 پنس دی، 83p. اوکې 83 بنی ډیر کم وي. 1.2 دا بل USD نه دا راواړه وا ته څه وکړه چې USD اوکې دا راواړه 1.2 صحیح نه ته دا بل وکړه ولټه کا $to GBP. دا راواړه وا اوس دلته ولیکا، بلکې دا قشانتی ولیکا، خیر دی مشکل نه ده. د ډالر سیټ ته ولیکا 0.5 نو 0.30 و 30 خو مونږ 50 ولګاو کنه، درمیانه پرایز مونږ واغستو اسټیمیټ، ځکه چې زه 1000 پیسز راواړم معلومه به څنګه خو به ته سپلایر سره خبرو کې ته به نورم راکم کې. خو یو اوس سو یو 0.41 ما ته یو پیس په سو ملاویږي التا سرپرایزو دا امازون بایر باندې نه دلته ما ته پته ولګېدل چې ما ته پر یونټ پرایز دومره راغی. دلته کې دغه نه چې کم دی هغه سرپرایز ورکړو 0.30 باندې 0.30 باندې صحیح شو کنه. پیک اپ 5 صحیح شو کنه. پیک اپ اوکې نو د دې مطلب دا دی چې دا ماته دا چاینا کې دا پروډکټ ته به د سپلایر سره دا خبره مو کې لکه د خو الریډي لیکلی چې دا پیک اپ 5 دی، خو ته به سره شور کې اسنه چې هغه دا سوچ کوي چې د یو پیس ما حساب کړی دی ورسې دی. نو ته به دا کنفرمیشن هغه نه والي چې زما یو یونټ مین
پیک اپ 5 ورسېدې. اوس دا اوس هم کوم کلکولیشن کوو دا مونږ په دې بیس باندې کوو چې لکه دا پیک اپ 5 دی. صحیح شو. نو دا ما سره په پاوند کې څومره راځي کلکولیټر نه تا راوباسو 0.41 41 پی. صحیح شو. او 41 پیس چې کوم دی تراشه اوس خپل ایکسل کلکولیټ هغه ته شیټ ته ایکسل شیټ چې زموږ کومو او دلته یونټ پر کاست چې کوم ما سره وو دغه ته به مخامخ ولیکي دا دی چې کوم مونږ سرچ کوو دا لاندې پروډکټ کیبل والا دا براون کې چې کوم کلر دی او پرایس پر یونټ شو کنه دا ماته پیس 0.41 دا فرست ون وګا نه د براون کې دا فرست ون واو دا دې شو دلته کې 0.41 اوکے. اوس شپینګ چارج خبره ده زه به شپینګ چارج راوباسم ما ته خدا یو فیګر میلاو شو ټیک شو کنه. شپینګ چارج د یو کې اوس ما ته ایگزیکټلی پته نشي دا به ته سپلایر نه تاسو کې صحیح شو. د زمونږ د یو کې د یو ای مارکیټ څه وایي چې کله زه بای ایر راغواړم نو پر کے جی ما 25 درهم چارج کوي. اوکے بای ایر چې زه راغواړم پر کے جی ما چارج کوي 25 درهم. زه به دا حساب ولګوم چې دا 25 پاوند شو اسی یو مونږ کلکولیشن کوو پر کے جی او بای سی چې کله زه راغواړم نو اپ ټو 200 کے جی ما به صرف چارج کوي 500 پاوند ما چارج کوي 500 درهم. صحیح شو. نو دا چې کوم تاسو ته ویلیو یادوم دا ایگزیکټلی نه دا تاسو ته یو پیټرن در کوم چې هغه تاسو به راوباسه څنګه ورسېدې. نو اوس په اوخيار کس کوي بای ایر چې راځي نو within 2 weeks products تاسو لري. اوکے خو بای سی چې راځي نو 30 days هم واخلي خو up to 45 days بای سی اخلي. نو که زه سوچو کوم دوانه زه کلکولیشن راوباسم چې حساب زه لګوم ټیک شو کنه. نو اوس ګوره اوس په موږ راځو د دې پروډکټ وزن ګورو چې د پروډکټ وزن څومره دی دا به کوم ځای کې ګورئ تراشه اوس یو کې مارکیټ پلیس ته زه اوس راوله وزن ګورم چې وزن څومره دی بیا به چارج ته ګورو. دا کلوز کما دا یو کلوز کا کته دی راشي کنه د بیسار چې کوم ځای لګېدلې لاندې دا ویټ یې پکې لیکلی دی 5.6 اونس بالکل ایگزیکټلی ټیک شو. اوس دا زه کے جی ته اړوم اوس ځکه چې زه به تا ته په کے جی کې هم د اونس باره کې ما ته یعنې علم نشته دا زه اړوم کے جی ته ته ګوګل ته لاړ شه اونس ټو کے جی one ounce is equal to 0.028 something. دا کولا او کلان دی راشه ما سره اوس هغه څونه و هغه موږ سره 5.6 دا ما سره شو 0.158 اوکے دومره کے جی شو دا. اوس ما سره دی 1000 یونټس ٹھیک شو. نو 1000 یونټ ملټیپلای 0.1568 مونږ به داسې ووایو که نه نو هغه بیا زه به ټوټل ویټ راوباسم اوسه واو ټیک شو.
نو ته داسې نو هغه بیا داسې شو کنه چې 1000 یونټ شو نو 5.6 پر یونټ دی نو هغه ستا شو 5600 ها نو 5600 اونسز تا دلته کې kg ته ډایرکټ ووړېدله 158 kg point something grams 757329 grams ها دا اوس ګرام نشو دا ګرام کیلوګرام شو دا 158 kilogram plus ها 757329 مونږ به اپروکسیمیټلی 159 کیلوګرام والو 160 بم واچو نو اوس 160 چې زما تعدینی او زه یو خسر زه به سوچ کوم کله کله مونږ داسې کوو چې مونږ وایو چې یو 10 کیجی ماتا بای ایر راولېږه هلو بای ایر راولېږه ځکه چې ماته پروډکټ راشي زه به وګورم چک پم کوم او لیسټینګ به شروع کوم هر څه به ریډي کوم او هغه غاړې به په سی باندې ماته له شل ورځې پس نور پروډکټ م راورسي صحیح شو نو زه دلته داسې کار کوم چې 10 kg د دې نه لر کومه 140 kg به سیټ ته کم د 140 خو ما سره 500 پاوند شو دا یو اگزامپل دی اوکې 500 ما سره رالل اوس دا 500 به ته چې ته ایکسل شیټ ته کولاو کا نوی شیټ ته ته خیم چې دا کیلکولیشن به څنګه دا بیا ټول به مکس چې مکس نشي کنه اوکې ته دلته ولیکا 140 kg 140 kg ها خو دلته ماته یو ضروري شی چې کوم دی هغه ته مس دا کو دی کې یو دا کردر لګ دی خو کا دلته یو بل اکسل تیرا والا دیتا لا ولګي لاندې که تاسو باندې کیلکولیشن کوم ما سره د یو یونټ په اونس کې 5.6 اونسو رائټ دا چې کوم دی دا ماته کیلوګرام ته چې مونږ واړو نو دا پوینټ څه شي رالی 5.6 اونسز وکنه نو هغه مونږ سره دوباره به شي خیر دی دلته ځان لکه ځکه چې دلته مونږ سره په کیلکولیشن کې بیا کمی راځي دا صحیح طریقې سره نه راځي ځکه چې دا پروډکټ ټو پروډکټ بیا چینج کیږي نو بیا به مسله وي پورا به کاپی کو دسه د ګوره صحیح شو اوس دا ما ته راوړه 0.15 اوکې دلته ولیکه 0.1.158 او 159 سمثینګ ولیکه چې آسان نه کنه کسانو ته اوکې اوس بل شیټ کې دی اوس ما سره دا د 1 یونټ ویټ شو زه به دا ووایم چې مالا 100 یونټ بای ایر پکار دی ٹھیک شو صحیح شو کنه اوس په دې بل بای نور ملیکا یا بای ایر ولیکا ځا سره تا کیلکولیشن کوم دا یونټ تیروان کا دا دغه سره ملیکا ورځو سره ملیکا ځکه چې ته کیلکولیشن وکوم صحیح شو دا بس ریکارډ کې براشي به ځان له دا به سره بل څه جوړی کوم خیر دی صحیح شو اوس مالا چې د 100 یونټ ټوټل کېجی څومره راځي دا معلومول دي نو زه به د یو والا سره به ولا ضرب ورکم 0.159 یا 1.58 ٹھیک شو دا فارمولا په استعمال کا دا به دې سره ملټیپلای کړو د 100 یونټس په تعالی په کېجی کې وزن درکې 15 کېجی تاسو دا تقریبا nearly 16 kg اوس 16 kg له وزن په 25 پاوند کې ضرب ورکم دا ما یو رب ز کیلکولیشن رو باسم اوس 16 kg چې کم دی دا وزن په بایر رو واړم دا ما سره شو 396 پاوند اوکې او باقی ما سره د 160 نه چې زه 16 kg لر کوم نو څومره kg پاتې کی 146 144 صحیح شو اوس 145 لګ دغه دی خدا وته بیا په دې باندې پریکټیس وکي پوهه بشي
صحیح شو دا ما سره رالی دا کوست په ماته راځي د 100 یونټ بای ایر ٹھیک شو کنه تا له اوس کاست بای ایر تا د اکاونټینګ والا کار تا ته زه خیمه نن صحیح شو اوس زما سره به باقی پاتې شو 144 kg د 900 یونټس اوکے نو ریمیننګ ویټ دلته کیلکولیشن زکه کوم کنه ټوټل څونه وو ټوټل چې کوم وو مونږ سره 160 kg 140 کنه 144 پاتې شو ټوټل چې کوم دی ریمین 144 ریمیننګ 144 144 کنه د 160 نه چې مونږ 16 لر کو نو 144 پاتې شو د کېجی سره ته ورسېدې زما په خبره زه ورسېدم اواز دې کټ شو دا ټوټل ویټ کم یو مانه هیر شو اوسه ټوټل ویټ چې کم دی 158 نو موږ 160 رپلی واغستو هغه مونږ هلته کې په دغه کې کړو ټوټل ویټ چې کوم نو هغه دا وه 160 مونږ چې کوم دی نو دغه کو سی ورته مونږ حساب کو 160 kg 160 نه 16 kg مونږه بای ایر راوختو نو ریمیننګ ما سره 144 پاتې شو صحیح شو اوس 144 چې زه راغواړم بای سی نو ما به 500 پاوند چارج کوي دا د زولې وایم چې زه کله د یو ای د پر راغواړم نو د دې یو پالیسی ده دا فارورډران چې کمی چې د بایر چې کم دی هغه په 25 درهمي پر کېجی او بای سی چې راځي نو اپ ټو 200 kg به تاسو نه صرف 500 پاوند درهم اخلو نو زه به دغه ځای کې 500 پاوند ولیکم ځکه چې دا خو اپ ټو 200 kg دی کنه مې بي لګ کم والی خو کو دا 50 kg او کو 100 kg خو چې اپ ټو 200 kg نه 500 باخلی فکس پامونت د دې زیدین دا تاسو یو دا خو خیر ته د سپلایر سره بیا خپل خبره ډیل کول شي خو یو د کیلکولیشن په سمج د پاره مونږ دا څه کوو اوس 500 ته دلته ولیکه 250 کنه 250 نه 500 سوري 500 پاوند شو اوس ټماټر ټوټل شپینګ چارج جمع کا بای ایر او بای سی څومره راځي cost by C دا چې کوم دی نو ټوټل دلته د لیکما ټوټل کاست چې کوم دی نو ستا دا بای ایر والا شو پلس 500 بای سی شو 896 پاوند شو اوس مال څه پکار دی پر یونٹ کاسٹ مال پکار دی دا وز ډیوایډ بای 1000 کما اوس په ځو کما پر یونٹ کاسٹ پر یونٹ شپینګ کاسٹ یونٹ سے کم دی نو 1000 تھی دا بچ کم دی نو ډیوایډ بای 1000 0.896 دا پرایس اوس لاړ شیخ په ایکسل ته دا پرایس ماته دویم عمر وته دا شپینګ کاسٹ شو دا په دلته چې کوم دی نو دا دغه کو
shipping cost calculation. ٹھیک شو او اوس چې کوم دی د دې ځای نه دا کاپي کا شپینګ کاسټ پر یونټ دی یو منټ بلکې 0.82 لیکه چې ډېر زیات اشارې پکې نه لکه چې ته کیلکولیشن کې بیا مثلا 0.9 0.9 ها 0.9 کا هلته لاړ شه 0.9 ولیکه بس کاپي کوی ما نه کومه وجه دا ده چې دا وروسته دا کیلکولیشن بیا سړی ګوري نو دا دی کې دا فارمولې یا هر څه چې تا زین کړي نو هغه تا ته پراتی دي کې صاحب اوس چې کوم او دی په دې نه کاپي کوم نه ها ها اوس ایکسل شیټ ته لاړ شه واپس بل دغه ته راغلم او لاړ شه دې ته مخامخ شپینګ کاسټ هم ولیکه دا چې کوم دی shipping cost چې کوم دی نو 0.9 اوس دلته گیم دې پورې راورسېدو اوس ما سره پک څه شی پاتې شو په شیټ کې ما سره امازون فیس پاتې شو اوس د دې دا ایس ان کاپی کا الریډینګ ولته کاپی کړی نه نه دلته کاپی کا بیا دوباره دنیا شیزونه نور کاپی او پیس کړی او ریوینیو کیلکولیټر کولا وکا اور ریوینیو کیلکولیټر ها الریډي چې کوم دینو یو کې مارکیټ پلیس پکې راغلي دي دا مخه ته چې کوم سرچ ته پدې کې دغه پیسټ کای ایس ان نمبر پدې کې ایس ان پیسټ کو او ورکا سرچ ته همې ورکو راغی هغه پراډ او کنه بالکل اوس لاندې دا چې ګوره دوه کمې کالمې دي کنه لږ ودره ودلته لاندې مزه یو لیکل دي لږ برکه نور سکرول اپ یو لیکل دي امیزان فولفلمنٹ یو لیکل دي یور فولفلمنٹ مطلب دا دی چې ته پروډکټ راوړې په خپل خرڅ ډیلیور کې لکه امیزان په سي راځي خو د کور کې د سامان خو دي لکه څنګه چې اف بی ام او دا امیزان فولفلمنٹ اف بی ای د چې ته ډایرکټ د امیزان ویر هاوس ته ولېږي او په خپل لېږي اوس ته دې ته لاندې راشه ګوره دې کې لیکلي امیزان فیس دا یونټ دا پروډکټ چې کوم دی په 42 پاوند باندې خرڅيږي آیټم پرایس ٹھیک شو امیزان فیس چې کوم دی نو 5.94 دی فولفلمنٹ کاست 1.98 دی او سټوریج چې کوم دی نو 0.02 دی دا ټوټل دی اوس دا ټول چې ته جمع کې نو ته لاندې راکوشه سکرول کا estimated sales نو دا 15 پاوند نه دی ګوره دا 15 کاست پر یونټ دا ما سره د امیزان فیس دی د پروډکټ اوس دا ته 15.01 لا الته ایکسل ته لاړ شو دا پکې ولیکه اوس ته ګوره چې تا ته په دې 0.01 د امازون فیس چې کوم دی نو 15 پاوند او 1 پی چې په دې کې مثال امیزون تعالی به دا ارسه کوي راته سره نیټ لاس راځي نو ما ته پروډکټ څه کې راځي نیټ لاس د دې سیلینګ پرایس تا غلط لیکلی دا تا 10 لیکلی دی سیلینګ پرایس دلته ته وګوره 42 دی 42 بني ته لاندې واپس لاړ شه هلته بره لاړ شه دلته یادې که نه هلته لاړ امازون وایه هلته یې وګوره دا دی که نه 1099 ته د دې دا ایس ان دلته کاپي کې دا برنۍ
دا چې تکي غلط ایسه نو پکې دا کړی ها دا غلط اسن راغلی دی بیا ا دې کاپی د پاسه ور کلیک کټول به کاپی شي خیر کاپی شو او کاپی شوی دی لاړ شي ریونیو کیلکولیټر ته بیا دلته سرچ کوم بره سرچ کا اوس دلته بني نه نه دلته نه لاندې چې کوم مونږ غړو به سرچ کول تر راشه دوباره لاندې راشه سرچ امیزان کټلاګ دا کلیک کا سرچ انذر پروډکټ ها دا کلیک کا سرچ انذر پروډکټ چې پته ولګي چې وجه څه ده دلته کاپی کا په سرچ کا صحیح شو دلته د ګوره سیم پرایز راځي او دلته چې کوم دینه 43.43 باندې خرڅيږي الته څنګه دا داسې خي ته ما دا پرایز خو دوباره او تصویر مو سره د دې راځي پته هم لګی دا دا و دي کې یعنی دا پکارداري چې د دې پرایز او دا غي پرایز سیم وي ته دوباره خو ماته دا ولید دي خي دا دی هغه پروډکټ دی تر واړو د ښکاری نه دا دی ته پرایز لاندې راکوشه پرایز دې سره دا پرایس نه دی 10 اوکې 10.11 نو اوکې ته د سکارو ریونیو کیلکولیټر ته لاړ شه دې کې لګه غلطی ده د دې وجه کې دي شي او زره ته کار آسانو دا یونټ آیټم پرایز نه دلته چې کوم الته دی 11 پاوند مطلب 10.99 دلته آیټم پرایز چینج کار دی کنه باچا دې دلته کې یونټ ویټ تر کړی دی پوښوي اور ډایمنشن کیلکولیشن در کړی دی نه نه دا څه نه ده ته د سکارو کولته آیټم پرایز چینج کا مال صرف د امیزان فیس پکار دی د پرایز مناسب زه خو په 42 نه خرڅوم کنه زه خو به پټن باندې خرڅوم زه خو پټن خرڅوم ته دلته 10.99 ولیکه په دې آیټم پرایز کې انټر کا او لاندې راکوشه سکرول ډاون کا اوس د امیزان فیس وګوره ټول به بدل شوي څومره شو دلته اوس څه لیکلي as per unit 0.93 اوس 0.93 الته ولیکه په دغه کې په امیزان اصل کې مال دا پکار دی چې په څو خرڅوم دا یې مناسب امیزان مال په کمیشن علي ٹھیک شو نو پروفیټ راغی اوس دلته ته ولیکه څومره شو 34% پروفیټ تاسو سره راغی تاسو سره مارجن تا ته چې کم دین په 3.75 پاوند چې کم دی دا تا ته په یو یونټ چې ته خرڅې په دې کې پتا ته پاتې کیږي دا اوس په دې پروسس هوپ چې ته پوه شوي کله چې دا شیټ کمپلیټ شي دوه شیزونه لکه اهم دي کنه چې په دې کې شپینګ چارجز او پرایس پر یونټ او دا ستا په کمیونیکیشن سکلز باندې خبره ده او ته به د یو سپلایر سره خبره نه کې ته به د سو نورو سپلایر سره خبره کې یو سره دو سره او هغې سره په داسې طریقه خبره کې چې د یو نه ته پرایز واخلې نو د بل سره به ته په مور کانفیډنټ خبره کولی شي ځکه چې تا ته خو به یو بینچ مارک یا یو ټارګټ معلوم شي چې دومره پورې دی نو ته ورته ویلی شي چې یاره ما له خو هغه هم په دې باندې راکوي نو چې ته راته نه کمې نو زه به هغه نه بیا اخلم ورسېدې نو د یو سره د یو خبره بل سره د بله خبره او ته به په طریقه باندې هغه پرایز راکمې نو دلته په تا ته مارجن سیوا کېږي تعلم خوب درغی او دلته په دې وخت کې سړي له خوب ورځي دې وخت کې کلکولیشن دا کار دی کې سړي له خوب ورځي لګ نو په دې طریقه باندې موږ دا معلومو
نو اوس به زه په دې به داسې کار وکړم که نه چې دا څونه پروډکټس دي په دې کې به بیسټ پروډکټس چې کوم زما د خوښې دي یا زه کوم باندې ټریډ کولو غواړم هغه به ځان له سلیکټ کوم او د هغه به همدغه شانتي کیلکولیشن روباسم دې کې بیا د هغې کاسټ ورچوم او دلته فارموله هغې باندې لګېدلې ده اتوماتیکلی به د هغې ما سره د ټولو پروفټس کیلکولیشن دلته راشي زه دا تا خبره کټ کوم لګه مینس کې چې څنګه تا وایي زما پکې کم پراډکټ خوښي نه ته به خپل نیش والا پراډکټ وګوري خو چې کوم د کسټمر خوښ دي او زما پکې فایده ده او کسټمر یې ډېر اخلي او زما په کرایټیریا برابر وي نو زه به په هغې باندې کار کوم او همدغه ویم که نه مطلب یې همدغه دی خیر دی که نه چې کوم اورولو والې یې پکې خطا نه شي چې ته او زما مطلب دا دی چې لکه کوم باندې زه سټسفای یم چې یاره دا ما له فایده راکړي کسټمر خوښوي بالکل او نو هغې کې به بیا چې کوم دی نو اټلیست 3-4 سپلایر سره په هغې باندې نیګوشیشن پکار وي بالکل او خو اوږد او دا ښه د مزې کار دی زر نه چې بس نن خبرو شو بس هغه منډه وایي چې شابه که نو بس جمع که نه بس ابه اړې راړې هفته 9 ورځې 10 ورځې نه به تا ته پرایز ښه کوي ته به ورته هر قسمه ریکویسټ کوې چې ته خپل منیجمنټ سره خبره وکړه ته به ورته وایې چې یاره اوس ماله دومره یونټ پکار دی خو ان فیوچر دا زه برانډ کې راوستل غواړم بیا به زه ډېر بلک کې به په غټ سطح به آرډر کوم خو تاسو سپورټ پکار دی زه نیو سیلر یم دې وخت کې ښه پرایز ماله راکړئ نیکسټ آرډر کې به زه لوګو هم پې کوم او دا پیکیج به کوم او هغه به کوم نو هغه به تا ته بیا ښه نه ښه پرایز درکړي ځکه چې هغه به کوشش کوي چې تا پیچ کې خپل کسټمر ځان سره واخلي لاس کې آینده دپاره چې نور آرډر دپاره دا به ته سیټسفای کې او اټس اپ ټو یو چې ته څنګه هغه کنوینس کولی شي او تا کې کمیونیکیشن سکل څومره دي نو دا خبره ده ته له هینډس په لږ ولیکم چې دا پرایس پر یونټ چې کوم دی نو دا مونږ کیلکولیټ کړی دی د دغه نه کوم ایکسټینشن چې مونږ لګولو علي بابا والا دغه نه بس دا ویډیو چې چا وکتل نو بس ته دا شی ډېر دا په ګرانه خلکو ته پته لګي دا مونږ په ګرانه رایستي دا ایکسټینشن دا چې چا وکتله بس دا څیز به ورته پرې کې میلاو شي نو داسې کار دی چې دا ویډیو د دې زموږ مقصد هم همدا و چې په دې باندې خلکو ځان له یونیورسټۍ او کالجونو خپلاو کړي پوه شوې هغې پې کاروبار کوي هغې پې خپل ارنینګ کوي پوه شوې داسې په اسانه پریکټیکلي دونه په اسانه دا لکه د خلکو ته نه ښیي نو هغې ته د دې ډېر میکسینګ نه چې کوم دی د خلکو مایندز یې ډبل مایند کړي دي چې ټریپل مایند کړي دي نو هغې په دې په اسانه نه پوهېږي خلکو کې کنفیوژن زیات وي اورئ حالانکه دا لکه زیات نه زیات د ګنټې له 2 ګنټو کې انسان یو چې لږ کیلکولیټډ کسي که نه هغه دې باندې پوهېدلی شي دې کې څه شته نه ساده ساده کار دی به دغه ته دا ایکسټینشن خو تا سره دی بس تا نه روکېږي نه دا به تا ته یادي دا بره په ایکسټینشن کې پروت دی بس اوس دا دې کې دا دی پروت دی سرچ بای امیجن علی بابا باندې موږ د دې پرایس ایستی و پای مو پرایز نه ورسې په دې باندې موږ د سپلایر په اسانه مونږ دی واه پرایز خو بس هلته ډېر کسان خو بس فلحال دغه یو مونږ سلیکټ کوو مونږ خپله کلکولیشن وکړو بیا به سره خبره کولی شیټ په تا سره کوشش کوم چې اوس یې سره شیر کړم تا ته به زه وټساپ باندې شیر کړم نو بیا چې ته سپلای سره کنټیکټ کې نه کې به صرف بره یو نوم دی پکې زما نوم به یې پایې په ځای په خپل نوم ولیکې او لاندې یو نوم دی زما هغه پکې په خپل نوم ولیکې بس او چې کوم هغې کې او ستا ته ټاسک دا دی چې هغه کوم دا یو غټ پیراګراف غوندې دی یو ټیمپلیټ دی هغه کوم چې کوم کویریز دي یا کوم کوېسچنز مونږ د سپلایر نه کوو هغه به لږ په ګوګل باندې سرچ کړي چې دا څه ته وایي دا څه ته وایي دا څه ته وایي دا څه ته وایي دویمه چې دا پریکټس په هر چا کې راشي چې کومه مسله راځي نو چې خلکو پسې ګرځي نه بس ډک دی یوټیوب ډک دی ګوګل ډک دی ځان له پکې لږ غوندې د دماغ هم چلول پکار دي نو علم په دې سره ډېر ښه طریقې سره بیا زده کېږي که نه ډېر په اسانه باندې ګوره دا لکه ډېر زیات اسان کار دی هسې دونه ګران کار نه دی دا به زه برابر کړم د به وکړم او بل سنډې له به بیا ستا دا چې کوم هوم ورک دی دا ته پوره کړه
او پراډکټ هانټینګ چې کوم دی دا پرېږده ما ځکه چې دا به کنټینیو وي څنګه چې ما ډیپس تا ته ویلي چې دا به روانې ګورې دا چې تا دا لیست څومره غټېږي دا ستا یو ایسټ دی په مارکیټ کې دومره خلک دي جهید نه په پیسو غواړي ما باندې راخرڅ کړه ته فایور باندې او پورک باندې وګوره دنیا خلک دي زه به دومره پراډکټ درکړم په دومره باندې خلک اخلي ته ته به وایي سره ډیټا ورکړي چې دا ما یو میاشت دوه میاشتې چې کوم دی نو کنسسټنټلی ټریک کړی دی او چک کړی مې دی نو دا هانټینګ شیټ په ته برقرار ساتي او دې کې چې دا کم فالتو مالتو دي یا په غلطۍ کې راغلی یا به دې ډیلیټ کړي ځکه کلین شیټ په ساتي بالکل زبردست نو چې ته هر لس ورځې پس چې کم پکې بې سر خرابي کې بس به دې دوړه کوې ته به ځان سره صرف صحیح صحیح شیټ ساتي نو ستا ټاسک د بل ویک ته پورې دا دی چې خپل شیټ چې کم دی نو کلین کا چې کم د غرض پراډکټ یو پکې پرېږدي او مزید چې څومره ورځې مطلب زه دا به ایکسپیکټ کوم چې 6 ډے دی پس به ملاقات کوو نو 6 ملټیپلای 5 30 پراډکټ تعالی مور پکار دی او په دې کې څومره پاسبل تا ته کېدی شي مارجن یې راوباسه د ټولو کو ماینس کې راځي کو پلس کې راځي چې مونږ انالیسس کولی شو څنګه چې وایي چې د مستقبل فیصله کې نو ماضي به ګورئ yes so that's all for today امید لرم چې دې نه به څوک ملګري زده کړه وکړي او زه وایم چې څوک زده کړه کوي نو بیا زما کې انرژي راځي بیا زه ستړی کېږم نه که زه تا ته ووایم چې دا زما اوس دریم میټینګ دی او دا د څه ټایم نه شروع دی دا د مازدیګر 4 بجو نه شروع دی او دا اوس تقریبا زما په خیال چې 2:30 بجې دي د شپې په دې کې مونځ او روټۍ مو خوړلې ده پکې منځ کې او بس دا لګیا یم مونږ چې خلک یې زده کړي خو چې اوس نه زده کوي نو اوس سره مونږ نور څه وکړو د دې نه اسان خو ورته څوک نشي خولی هغه ته ډېر اسان کړي دا څه قره خو پې کمې ډرامې کوي